آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ فمن یرد اللہ پس سوچو غواری اللہ تعالی یاد یہو چے ہدایت ورکی دتا یشرح صدرہو للاسلام نپرانزی سیند در اسلام دا پارا ومن یرد سوچ اللہ غواری ان یذلہو چے گمراہ کی دلا یجعل صدرہو ضیقا حرجا نؤگزی سیند دو ضیقا تنگا حرجا دیر تنگا دا ضیقا مانا ہم تنگا او دا حرجن مانا ہم تنگا نو دیرا تنگا سمرا تنگا کانما یصعد فی السماء دمرا تنگے کی دی ایمان دا قبول پا خاطر باندے کانما یصعد فی السماء لکہ چی دیر تکلیف سر برخیجی لکہ چی دیر تکلیف سر برخیجی وی پریدہ نخیجو قاضی صاحب وبخښنه پر دغه تفصیل ته وجواب اوس دا د لوی سوال سره د جبر الاختیار دا څنګه دا به خبره برابر کو فمن یرد اللہ سوچ ارادو کہ اللہ تعالی یاد یو چے ہدایت ورکی دلا یشرح صدرہو للاسلام نپران دے سینر دے اسلام دا پارا ومن یرد او سوچ ارادو کہ اللہ تعالی چے گمراہ کی دے اجعل صدرہو ضیقا حرجا نو گرزی سینر دو نہایت تنگا کانما یصعد فی السماء کانما یصعد فی السماء لکدے چڈیر تکلف سر خیج فی السماء بلندو کی کذالک دارنگے یجعل اللہ الرجسا اللہ تعالی اچے الرجسا پلیتی رجس مانا پلیتی گندگی دینا مراد دے ختم او مہر د جباریت دینا مراد دے مہر د جباریت چلے جباریت مہر لگے اللہ تعالی غل الذین پاکستانو باندے لا یؤمنون چی ایمان نراڑی عنادن چی ایمان نراڑی عنادن نو اس بری خبر زین توازی حشوی چی دا عناد قید مور سرو لگو ننگوی چی دا خیر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا شر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا خیر پا باب کے دری مراتب نمبر اول انابت چی سڑے مائل بھی دیتا چی ما تر خبر ملاوشی ما تر حق خبر ملاوشی he is looking for حق somewhere دیتا سوئی انابت سوئی انابت نو چی یو سڑی کی انابت پیدا شی طلب او جستجو پیدا شی طلب او جستجو پیدا شی نا اللہ تعالی ورطور کی ہدایت دا انابت نبات میں مرتبہ رسی دا ہدایت او چی سڑے ہدایت دزلد اخلاص قبول کی نو اللہ تعالیٰ ورطور کی استقامت اللہ ورطور کی استقامت پبل جانب دو شیئن دی دری شیئن دی نمبر اول انکار پا اساس دا جہالت انکار پا اساس دا جہالت دوائم مرتبہ دن بعد چی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی نو چی قانع شی نو عناد پیدا شی سی پیدا شی عناد پیدا شی دے بیا انکار کئی دا عناد پاساس انکار کئی دا عناد پاساس نا دے پا جہالت قانع شی بس دادما پوئے دے رہا دا کافی دا یعنی جہالت بانے قانع شی مانا دا چی دے دا علم طلب نکئی دے ویزر طول نخب ہوئے گا جہالت بانے قناعت مانا دارا چی دے پل جہالت تا جہالت نہ ہوئی جہالت نہ ہوئی نو دے قانشی چی زمانہ پوئے سارے دنیا کے بلنشتا نو دے چی پیدا شی سا عناد و عداوت نو چی کل انکار اساس دا عناد تورسی انکار چی دا عناد بنیاد تورسی نو درم مرتبہ پیدا شی اگے تو ختم او مہر دا جباریت دا آیت دا تطبیق کی پا مہر دا جباریت باندے جباریت مانا چا اللہ تعالیٰ یہ اصیل پہ لگے پا زور باندے چا تابانے ما دا خیر دروازے بند لکھنے تابانے ما
د خیر دروازې بند نه. یو سړی چې د خپل جهالت اعتراف کوي هغه باندې خدای خیر دروازې بالکل نه بندي، خو چې یو سړی خپل جهالت ته علم وایي الله تعالی په دروازه بند کوي. نو دا د اصطلاح د داس څخه د داس شاده فار نه دی وایي چې تازه پیدا شي یو نه تایید سوره الزخرف یا سوره شورا آیت نمبر 11 شرع لکم من الدین شریعت جوړ کړي تا د پارا د دین پاساس ما آغا شریعت والصابی نوحن چې حکم کړو الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته والذی آغا دین اوحینا الیکا چې مونږ وحی کړی تا ته وما آغا دین وصینا به ابراهیم چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته سو غدین ان اقیم الدین د اقامت مختلف معنی دي. نمبر 1 ان اقیم الدین چې نیغو ساته دا دین ان اقیم الدین دا دین نیغو ساته د بنت کوما د خپل خواهشاتو په اساس کاګوما دا دین چې څنګه راغلی خدای طرف نه په هغه دالو ساته مکسچر ور سره ما جوړوا انوویشن پکې مکوا د خپل خواهشاتو مطابق. انوې ځکه مونږ د دین نه د اړو پښو جوړ کړل دا څنګه جوړ کړی د اړو پښو چې په دا ورکړه داستاو چې دا خبر را تر سره نه ده نو چلو دا څه وساو کړ صحیح. الله تعالی وایي دینه بل اړو پښو نه جوړي چې څنګه خدای را لګل ما شان نه جوړ ساته. یو دغه خبره ان اقیم الدین چې قائم کړي دین نو اقامت دین د امپلیمنټیشن نه عبارت ده. څه نه عبارت ده؟ امپلیمنټیشن نه به طور نظام امپلیمنٹ کا. دا دو خبرې. نمبر 3 ان اقیم الدین چې نیغو ساته دا دین فرقواریت پکې مې پیدا کوا گروه بندای پکې مې پیدا کوا دغه راځه گروه بندای پکې تا بیګا دو جرم کړی یو خو فند ریزینګ ته نه راغله دا د یو جرم دا په ریکارډ راغله بس تا په سی ډي کې ملاړ شي نه او دویم جرم دې دا کړی چې تا بیګا ټول شپه غزلې اورېدې هغه پوهې د خپل مجرم چې دا جرم بچا کړی. شرع لکم من الدین مشروع کړی دی الله تعالی تاسو لپاره د دین په اساس باندې ما آغا دین والصابه نوح چې حکم کړی الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته وما والذی واغدن چې وکړو مونږ تا وما وصینا به هغه چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم موسی او عیسی ته. نو پیغمبران خو 1,40,000 کم وبېشتي خو الله تعالی څلور پیغمبران ته ذکر کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه څلور نوح ابراهیم موسی او عیسی. وجه دا ده چې نوح علیہ السلام ابو الانبیاء ګڼل شي. نوح علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو پلار ګڼل شي. دا ویل نون پرسنالټي و دا څه شی و دا ویل نون پرسنالټي و ایون مشرکین مکه هم پیژنده نوح علیہ السلام مشرکین مکه هم پیژنده ابو الانبیاء ورته وي. دا غینه بعد ابراهیم علیہ السلام هغه د عربو خپل پلارو هغه خود پیژنده هغه داول ده دا هم ویل نون پرسنالټي و. موسی علیہ السلام جوګان دغه علاقه کې اوسېدل فالورز موسی علیہ السلام نو دا هم ویل نون پرسنالټي و. عیسی علیہ السلام کرسچیانانو اوسېدل نو دا پرسنالټي هم ویل نون و هر طبقه ته دا شخصیت هم ویل نون و هر طبقه ځکه چې چا فالور کوم ځای اوسېږي ها نو هغه لیډر خود متعارف شي نو هغه لیډر خود متعارف. موږ مسلمانانو د امریکا کې اوسېږو نو د امریکایان محمد رسول الله نه پیژني یقینا نه پیژني کې نه پیژني. اوس موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان او د بنگلاديش او د انډیا کوم مسلمانان چې راغلي یو ها نو موږ د فقه په اساس باندې فالو کوو امام ابو حنیفه. نو زمونږ نو مسلمانانو چې عرب لکه شوافی دي حنابلہ دي هغه امام ابو حنیفه نه پیژني یقینا نه پیژني که فاول ورزل ته موجود دي ځکه فاول ورزل ته موجود دي یعنی هغه چې زمونږ مستور خامخا تاسو کې چې دا نو موږ ته متعارف کو دا زمونږ امام انټرپریټیشن
صحیح شو هغه کې په کوم انداز باندې مسکي نو شیرشاه کا بس کوم تاسو کې مونږ چې دا یو سړی داسې مسکو موږ ته متعارف وي در فلاني امام تابع دي نو په دې اساس باندې لیډرشپ متعارف شي صحیح نو چې پاله اور د چا موجودي نو بس متعارف شي نو صحیح شو نو الله تعالی وایي دا څلور پیغمبران دا متعارف دي نو ما غي تم دغه دین ورکړو چې دا کوم دین مې محمد رسول الله ته ورکړل او دوی ته ما څه ویل دوی ته ما دا نه ویل چې ختمونه وکوي سبا کوي انا اقیم الدین دوی ته ما دا نه ویل ختمونه وکوي شابه د حجم شي او لیم بلاو شي او غوشي پخې کوي او پلاو پکې پوخ کوي ځکه ختم بکیږي د کتاب سبا کیږي دوی ته وینا ان اقیم الدین دا دین به امپلیمنٹ کوي یو معنی دا چې دې بس سټریټ فارورډ ساتي څنګه به ساتي سټریټ فارورډ چې څنګه الله طرف ته راغله خپل خوشي او پکې نه داخله انا قیم الدین دې سټریټ فارورډ ساتي څنګه الله طرف ته راغله دي ځکه اډلټریشن خو څه شي دی کرایم دی اډلټریشن کرایم دی اوس کو څوک په دا پټرول کې ډیزل یو ځای کې دا څه شي دا کرایم دی کنه ځکه کوم شی چې پټرول د قبيله څخه نه دی هغه پکې یو ځای کړ نو چې کوم شی د دین د قبيله څخه نه دی خواهش او تا خواهش په دین کې وردن نه کړ نو دا په اډلټریشن دی دا څه شي اډلټریشن ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی تفرق مکوي دی کې نو تفرق دی ته وای چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو تولی کا سیف الله خان چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو دې څه ویل شي تفرق ویل شي فرقواریت ویل شي وته څورته ویل شي فرقواریت گروپ بندی نو په دې اساس په سوکتا ته دا آیت پیش کړي چې دا حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت دا فرقواریت او الله تعالی وی نقیم الدین ولا تتفرقوا فيه مرګریا هغه دین ایکسپلین کوي هغه د دین په اصول او سودا بازی نه کوي ای دین څه کوي ایکسپلین کوي چې دا به امپلیمنٹ کیږي څنګه هغه دین ایکسپلین کوي چې د دې حدیث امپلیمنټیشن څنګه لري د دې آیت امپلیمنټیشن څنګه هغه دا نه وای چې دا آیت چینج کا آیت نه چینج کوي آیت امپلیمنٹ کوي لکه موږ زمينه ورته مساعده سوي ورته زمينه ورته مساعده تشریح کوي انا قیم ها ځکه نه صحیح چې په کوم اساس باندې دا مذهب لري ترجیح سره پرایورټي سره نه کنه دا ځان له پرایورټي ګوري کنه why he is leaving this mother and going to another one دیتا تشهی وای دیتا خواهش پرستی وای دیتا خواهش پر یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي تشریحات او اساس باندې otherwise you are not following an imam in his interpretation you are following your own ease and relaxation which is شهوت پرستی دا حرام دی التشهی حرام عند الائمه كلها دا تشهی د ټول امامانو په باندې حرام ده دا ټول pick and choose دا وام کنه pick and choose بلکې امام ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د اسانه په بنیاد باندې pick and choose کول د ایمان د زوال خطر ده پکې ځکه یې سبب شیطان دې پم کوي چې ټول نه خاص اني خدای چې اسلام پرې ده بس ورته چرته صحیح دا ټول نه خاص اني ده نیکسټ سټپ په بدلای استفاده خانه نیکسټ سټپ په بدای چې دا خاص اسانو پسې ګرځي څه پسې ګرځي اسانو پسې ټول نه خاص اني خپل په چرته کې ده یو شاته موضوع نه معلومه فرق په چې باندې څوک نه نو ولې نه نو خو زه خو کم از کم هر یو مسلمان ته دومره خو پته پکاره زفاله ورچایم صحیح ده نو چې استاد دومره پته زفاله ورچایم then that is your duty to find out who is the expertise in fiqh Hanafi صحیح so you must ask a mufti of fiqh Hanafiya you should not ask any mufti who doesn't know anything about fiqh Hanafiya دا ضروري کا خاص ډاکټر پسې بګرځي سپیشلیست پسې بګرځي چرته پسې په خانه سپیشلیست پسې کله وګ د خوګیرو په ځای باندې تلل ارتوپیډیک سرجن لا نو وګ له بدله بیړه ورکړي ځکه چې اډو سره اډو کو سره کوم ډیلینګ کیږي وګ سره نشي کېده کله وګ پر دې سره هغه ډیلینګ شروع کوم چې اډو کې سره کیږي بیړه ورکړه به وسه په خان ته ډورونه راغی صحیح اوس کوته څه غزلې وای به ورته ډورونه وایي راځه دا ګورته پیزمنټ غیر ازلو کړه از تا ټول ریکارډ خراب شفه څه پوښي څه بل خانه تاسو په ځان پوښتنه دشمنان دې بلا ډیر دي صحیح ده کنه دشمنان دې بلا ډیر دي
کبر علی المشرکین ډیر سخت او ګران تیږي مشرکانو باندې ما دغه خبره تدعو ملي چې تاسو هغه جانب ته دعوت ورکوي. ورته وګوره د کافر او د مشرک وړاندې کله مونږ خبره کې مسلمانانو ته چې مونږ کوي ای باندې دا ګران نه تیریږي، روزي نیسي دا ګران نه تیریږي، زکاتونه ورکوي دا ګران نه تیریږي، سبحان الله الحمدلله وایا دا ګران نه تیریږي، د قران تلاوتونه کوه دا ګران نه تیریږي، ختمونه کوه دا ګران نه تیریږي، سلیبریشن کوه ورځ په منا هوا دا ګران نه تیریږي. هغه باندې چې ګران تیریږي د دین امپلیمنټیشن ګران تیریږي. کله خبرو کوي چې قران امپلیمنٹ کا بس فورا الرجی شي ای فورا الرجی شي شو دا خو امپلیمنټیشن خبره کیږي دا به ظلم شروع شي، ډیسکریمینیشن به شروع شي، فندامنټالیزم به امپلیمنٹ شي، فلان فلان خبره ځین کې دا الله تعالی سوره کله مخکې مبتدا خبره کبر علی المشرکین ما دا د امپلیمنټیشن خبره چې کله به کافر باندې ډیر ګران کیږي. کبر علی المشرکین ډیر ګران تیریږي مشرکانو باندې ما تدعو ملي خبره چې تاسو دعوت ورکوي هغه جانب ته الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی را کشکې ځان جانب ته. یجتبی معنا راکشل دا راکشل وای الله تعالی را کشکې ځان جانب ته راکشی ځان جانب تا من یشاء سوچ اراده ہو کی و یاد الی ہدایت ورکی ځان جانب تا من ینیبا چاہتا جسوک انابت کئی چچا کے طلب وینو اللہ تعالی والا ہدایت ورکی او که طلب پکنی نو داس دا بے قدر شیخ ہونا چی خدای دغه بے طلب خلق بسی ورونی اللہ تعالی استعداد اور صلاحیت پر کرے دے کہ استعداد اور صلاحیت پر بنیاد باندې انسان کی طلب پیدا شو نو اللہ تعالی ورته ہدایت ورکی او چې ہدایت د زړه اخلاص قبول کی نو خدای ورته استقامت ورکی. خبر ګان کړه نه او منیب اسم فاعل دی دا یونیب دا فعل مضارع ده. واپس فمن یرید الله سوچ غواړي الله تعالی یاد یو چې ہدایت ورکړي دتا یشرح صدره للاسلام نو کلاو کی سینه د اسلام لپاره سوچ را دولر چې گمراه کې غلا یجعل صدره وګرځي سینه دا غزي قن خرجن انتهایی تنگا کانما یصعد فی السماء لکده چې خجیږي فی السماء په بلندۍ کې سما معنا بلندی کذالک دارنگے یجعل اللہ رسا اللہ تعالی گرزوی دار یسو پلدے غل الذین کسانو بان لا یؤمنون چی ایمان نراڑی عنادن چی ایمان نراڑی عنادن وہذا صراط ربک اداد اسلام صراط ربک دالار پروردگار دا مستقیما پدی حال کی چی نیغا دا لاسرہ نیغا دا قد فصلنا الآیات تاکہ سرمون تفصیل سر بیان کرے آیتنا لقوم عاقون پارا یذکرون چی غید پوئی کوشش کی. تذکر مانا دا پوئی کوشش، تذکر مانا سا دا پوئی کوشش کی. لهم دار السلام دوی دا پارا دار السلام کور دا سلامت یاد عند ربی پنیز دا پروردگار دا دوی نو کور دا سلامت یاد زکا التا لوگا نشتا لوگا ان سنس چې کم لوگا بتا ټارچر کوي کم لوگا بتا په تکلیف کې جنت کې دغه شي نشتا ال تستړي نشتا ځکه لیبر کول نشتا لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. الله تعالی فرمای چې جنت کې به جنتیان نه بدوی باندې هغه لوگا راځي چې فیډینګ نه کیږي هغه لوگا چې فیډینګ بیان کیږي او ستړي ته ناراضي ځکه چې لیبر پکې نشتا. دا یوا نمبر دیم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نه پکې تکلیف دے ګرمیشتا نه پکې تکلیف دے یخ نشتا. صحیح دریم خبره چې په جنت کې تحیتهم فیها سلام چې خلک یو بل سره ملاویږي نو وای بچی پیس بیا پانیو سلام دی تابانه څه شری سلام دی تابانه اوس دا مونږ چې السلام علیکم دا صرف یو گریټینګ نه دی دا صرف یو پیغام ورکول دی مسلمان رو الله چې زماره طرف ته بالکل مطمئن یا زبتا هم کوم نه السلام علیکم اصل کې هغه یو شوټي ورکول دی دا مونږ چې ولته سلام کوو سلام معنا څه ده چې زماره طرف ته بالکل مطمئن یا زبا کړه هم کوم نه زبا تکلیف نه کوم ان شاء الله که جماعت نو وته بیا به ګورو صحیح ده
دا ګړی نه کوم کله جماعت مسجد نه کبار وته بیا به سره کولو خبر درو فکر چې دا مرغب تمیز کافر چې په اسلامي ریاست کې ژوند کوي دغه په قرآن قسم ورکوي څه کوي کافر نه قرآن باندې هغه په قرآن بلیف نه کوي نو قسم ورسول کوي ها هغه قسم ورکی د بلیف بنیاد باندې هغه باندې بلیف نشته هغه به په کتاب باندې قسم ورکړي چې کله په دې کوتای باندې لاس کله په دې ګرنث باندې لاس ستاره په ګرنث باندې قسم وي ان کوي بالکل تو سک توای روان دي و کله په دې ګرنث باندې لاس نو درام رکعت کابل کې قرآن مخمه کې تفسیر کوي نو او شرعا ناجائز الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون هغه ته بایبل کې د پتن قرآن کوم کتاب باندې عقیده الله اکبر دا قاضي ساده سره دی ها اني هاو اوس څه خبره مو کوله لهم دار السلام دوی د پاره کو د سلامتیا ده نو دا السلام علیکم چې مونږ یو بل ته وایو دې معنی ده چې یو بل شورټي ورکو څورکو یو بل شورټي یو سړی ته پروپاګاندا وکړه دلته کې دا لمرګرو اختلافات پیدا شو نو یو سړی دلته کې دغه کوي د قاضي سے یو خاص شاګرد او خاص مرګري چیر وخت ورسره هغه ته ما السلام علیکم ما السلام علیکم یغه مته هاي یغه مته هاي صحیح شو اگر کسانو تاسو ته هغه مرګري نه کسانو تاسو ته هغه نه موږ په درس کې درس کړی دي چې ته چا شورټي ورکې وعلیکم السلام دی معنا چې ما طرف نه مطمئن یا I will never harm you زغه ته دا شورټي نشم کوی ځکه منافق دی صحیح شو صحیح دی لهم دار السلام د دوی لپاره کور د سلامتیا ده عند رب پنځ د پروردگار دوی او هو وليهم الله تعالی وليهم پروټیکټر د دوی دی ولی معنا پروٹیکٹر وهو وليهم الله تعالی هیلپر د دوی دی وهو وليهم الله تعالی دوست د دوی دی بما كانوا يعملون پاغ عمل چې دوی کوي و يوم يحشرهم جميعا اغورز باندې چې الله بجمع کې دوی ټول لا یا معاشر الجن ابیا بووي چاته جنات ته چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو قد استكثرتم من الانس تا استكثرتم معنا تاسو ډیر ملګری کړو ځان سره من الانس د انسانانو نه ځکه شیاطین د قبیله د جناتو څخه دي شیاطین چرته نه د قبیله د جنات څخه دي او شیطان څه کوي انسانان ځان سره ملګری کوي گمراه کوي ها الله تعالی دای ایڈریس چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو شیاطین قد استكثرتم تاسو ډیر ځان سره ملګری کړو من الانس د انسانانو نه گمراه کړی مو وقال اولیاء من الانس او وی باغ مرګری د دوی فرندز د دوی دوستان د دوی د انسانانو نه ربنا او رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض استمتع مونږه نفع غسته په یو بل باندې نو دوی په مونږ باندې نفع غسته مونږه ځان سره ملګری کولو مونږه ځان سره ملګری کولو او مونږ د دوی په دعوت باندې لبیک وی شی مو انجوای کو ناروا مو انجوای کول حرام مو انجوای کول وبلغنا اجلنا الذي او رسید لیومونگا پلاغ فکس ٹائم تا اجلت لنا چتا مونگ دا پارا فکس کرو قال اللہ تعالی بوئی النار مسواکم نوس اور زائستاسو دے خالدین فیا میں شبی تاستو لگے کہ اللہ ماشاء اللہ مگر آغان دادا چی اللہ غالنو اورنو بہر راو باسی نو متاستا بار بار ذکر کرے دے چی جہنمیان با دا اورنا بہر راوزی فاروائی اللہ بے فاروائل جہنم نہ بار راوزی اس دا فاروائل راوتل بسی دا جہنم نہ بہر یو پانڈ دے یو لوی پانڈ دے پاگئی کے دے جہنمیانو پس بلڈ یورین سویٹنگ دا ټول ارسل جہنم نہ رابئی جہنم او پانڈ کی جمع کی گی نو چدئی کا تند شکایتو کی سو کی دتن دې شکایتو کی نو الله فرشتو ته دې بوزو بوره دې ډېر تګي دي نو جهنم نه بیراو بس یا پاند نه بیراوري هغه پاند نه صرف دا چې دغه ګندې بلکې هغه بوایل کیږي اسه کیږي یا ایشي نو الله تعالی ورته غسلین ليس لهم طعام الا من غسلین غسلین نه جوړ شوی د سنه د بدن نو د بدن نه جوړ شوی د موتیازم نه جوړ دی
دا لوی او د سماته دا هم نه جوړ دی دا زخمو دا وینا دا هم نه جوړ دی دا نو وای تاسو دا نو دا څه شه دی د بدن نه جوړ دی دا سویټینګ او قلا دا ټول د بدن نه جوړ دی نو دا ټول شي نه الته پان کې بجمع هغه به یشي صحیح نو فرشتي دی راولي ورته وای چې اوس کوي دا اوس کوي نو لیکور فارس چې دی لیکور د ضرورت ده کې ډی هایډریټ شي څه شي دي فور کې ډی هایډریټ شي دي الله تعالی فرمایي چې يتجرعه دا سه لګ لګ بته يتجرعه يشربه جرعه دا سه ګټ ګټ لګ لګ ګټ پاخلي ځکه د سکلو دي نه صحابوی تر روان دي الله اکبر یو ګند الله مو دې بچ ساتي يتجرعه دا سه ګډ ګډ بیسکی ولا يكاد يسيغه امکان نشته چې پاسانه تیر کی ځکه دا مرین تیریږي ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان الله تعالی فرمای د موت اسباب بدوی باندې اٹیک کوي د چاپی له جوانه ګره دا هر یو ګډ ته موت د مرګ سبب دی دا هر یو ګډ د مرګ سبب دی وما هو بمیت والله تعالی فرمای مرګ پښتنه ځکه مرګ متعلق ډیسایډ شي چې تاسو عمرې نه مرګ متعلق حالانکه دی بغواړي دا چې کومل شنو خلاص بشو الله تعالی فرمای وما هو بمیت انت مرګ تصور ستنه حالانکه هر یو سیکنډ مستقل مرګ دی الله مې بچا صحیح جائز ان ربک حکیم علیم تاکہ سرا پروردگار تا حکمت والا و عالم دے وکذالک نولی بعد الظالمین او دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا نولی ولا یولی تولیتا دوستان گرزو مونگا اللہ تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا دوستان گرزو مونگا ظالمان دیوبل دو ظالم سڑی دوستوں کی ظالم عادل سڑے کدے ظالم سڑی دوست نہیں وَكَذَلِكَ نولی بعد الظالم زمون کو پختو چی ضرب المثل وی چی پخوی سر ساری دا حقو دوار یاری چی پخوی سر ساری مانا مساوی چی پخو سر ساری دا حقو دوارو یاری زمونږ یو عزیزو ډېر یعنی ایجوکیټډ سره نو خدا زمونږ پښتانه مشران چې ډېر پاخه خلکو دې خبر به ډېر د عقلمنده خبره وه دې خبره به بے غیرت تاسو لفظ بے غیرت وایي که دله وایي دواړه وایي دله هم نو هغه به وی زه د بل کلي دله پېژنم وی د پردي کلي دله چې زه هغه کلي ته کله تلم نه مې هغه کلي خلک دی نه مې دا سړی لیدلی وی زه یې پېژنم نو موږ ورته بابا ته څنګه پېژنې وی زمونږ د کلي دله سره یاري صحیح نو چې خپل کلی دله سره د بل کلی سره راځي نو ته پوښه دا راځي کلی دله ده صحیح ځکه چې په خوې سره ساری نو دا غوي غواړو یاري کو ند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز وکذالک نولی بعد الظالمین بعضا او دارنگ مونږ دوستان ګرځو ظالمان د یو بل بما کانوا یکسبون دا پسرت دا هغه چې دوی کوم کسب کولو یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ بوئے کہ یا معاشر الجن اور ڈلد پیانو د انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاست رسولان ستاسو دا قبیرے قصون علیکم کہ بیان ولی تاست آیاتون زما وینذرونکم ایر ولی تاسو وارننگ درکولو تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات در رزستاسو نچی دادے نو سو کذالک نولی بعد الظالمین بعضا یو مانا کوئی دادا چې ظالمان مونږ د یو بل دوستان ګرځو دویمه معنا یې دادا چې د دنیا د نظام چلولو لپاره د یو ظالم نه دنیا خلاصولو لپاره د بل ظالم پیدا کړم چې د توبه چې د څوک الله تعالی ظالم په ظالم وای الله تعالی وای کدا څه کار نه کوي دنیا په خور نه شي وای صحیح خو چې یو ظالم ظلم انتها تور هندور ته بل را پاسو څوک هم ورته بل را باندې په سر کېنا ناغه داغه په سر باندې کې سموداغه د ظلم بازار ګرم کی سموداغه دویم ظالم د ظلم نه الله تعالی ورته درېم را پیدا کړو په بده ورشه سوره البقره سوره البقره
آیت نمبر 251 د دویمه پاره آخری آیت نه یو آیت مخکې اعلان وکړه فهزموهم باذن الله بني اسرائیل شکست ورکو لشکر د جالوت لا په اذن د الله تعالی وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علیہ السلام جالوت کافر وآتاه الله الملک ورکړو د الله تعالی الملک بادشاہی والحکمت نبوت دانشمندی نرټول له دانشمندی سره نبوت وعلمه تعلیم ورکړو دتا مما دا شینا یشاو چې دغه خوا ولولا دفع الله الناس اکثر نو دفقول الله تعالی خلق لا بعضهم ببعض په یو بل باندې الله تعالی انسانان په یو بل نه کنټرول کوله الله تعالی انسانان یو په بل نه کنټرول کوله لفسدت الارض نو دازمکه به ډیره فاسده شي ورانه شي خدای وای دنیا به ورانه شي ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله تعالی د فضل مالک د مخلوقات باندې نو چې یو ظالم ظلم ډیر حد ته ورسي نو خدای یو بل را پاسې ته په ورمنډک نه ورمنډ کی دا په انډیویډوالز کې هم او په سټیټس کې هم او په ګروپس کې هم په انډیویډوالز کې هم په ګروپس کې هم په سټیټس کې هم نو په هر ځای کې د خدای دا قانون دته وای فطری قانون دته څه وای فطری قانون موږ ته په فارسی کې یا پښتو کې یا اردو کې فطری قانون انضباط څه ورته فطری قانون انضباط انګریزي کې ورته نیچرل کنټرول سیستم څه ورته نیچرل دا نیچرلی دا پروسس چلیږي دا انداز سره سورہ حج آیت نمبر 1 سلویخ او سلویخ اذن للذین اجازت ورکړې شوې دا کسان ته یقاتلون چې هغه سره قتال او فایټ کول شي بانهم ظلموا هغه له اجازت ورکړې شوې دی وایي چې سره زیاتې شوې دي نو چې سره زیاتې کې بن خدای وایي هغه لپاره دا پرمیشن دی چې ریټالیټ هغه دا ظلم سکی ریټالیټ کی رد عمل کوي خپل ډیفنس وان الله على نصرهم لقدير او تاکي سره الله تعالی په امداد دوی باندې یقینا قدرت لرونکی دی او صلی الله تعالی وایي ظلم شوی د خلکو سره چې د اجازه ورته ملونه شي فایټ وکړي الذين خلقوا اخرجوا من ديارهم چې هغه یستل شو د کورونو دوینا بغیر حق بلا وجه بغیر حق معنی بلا وجه الا یو وجوا الا ان یقولوا ربنا الله بس صرف دا یو خبرو چې دوی رب زمون الله تعالی دی نو الله تعالی فرمایي اوس کوم ظالمانو چې ورسره ظلم کړ او دې د خپل کورونو او د پراپرټی نه استیو ما دوی ته اوس په دوی ورمنډه کوي اوس څوک په دغه ظالمانو باندې ورته کوي په اٹیک کوي او خدای وایي دغه انسانان کنټرول کوم اذروایز خوای به ورکړه کورونو ته مدینه ته مراتل ای به څه کول مکی والو بیا څه کول اول خو دې وطن دراوستل نو بیا پارام پر خودت نو ځنې پر خدای تعالی دې ته ورځي دي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اکثر نو تفقول الله تعالی انسانانو له یو بل باندې لهدمت صوامع نو تاکي سره ورانشه بو صوامع خانقاهونه د کریسچین مونکس سومعوي ورته د کریسچین مونکس وی عبادت خانه د مونکس وبيع او چرچز د کریسچیانانو یو وی د مونکس سومعه هغه ځان له جدا وی یو د پریستانو چرچ وبيع وصلوات او سنگاگ د يهوديانو ومساجد او مساجد د مسلمانانو یذکر فی اسم الله کثیرا چې یادول شي هغه کې نوم د الله تعالی ډیر ولا ينصرن الله من ينصر صلی الله تعالی وی په دې ګرځو کې چرچونو کې هم د خدای نوم غوښته شي په دې مونکس دغه په ځای کې هم د خدای نوم غوښته شي په سنگاگ کې هم د خدای نوم غوښته شي په مسجدو کې او صلی الله تعالی فرمایي چې په هر تصور چې د خدای نوم مخلدا بل خبره چې تصور غلط دی دا بل خبره
چې ډېر خلکو تصور غلط دی خو بهر ته دي نوم خو د الله اخلي نو الله تعالی وایي چې نوم د الله اخلي مولا یو سنټي ورکړی ده چې نوم زما اخلي زما د نوم د وجې ټوله بار خانو مې سور کړی ده یو سنټي یو تقدس مار کړی دی او هغه تقدس دا دی چې په هندستان کې مسجد قانونا او کانسټیټیوشنلی هندوان ورته نشي ویلي صحیح کانسټیټیوشنلی هندوان ورته نشي ویلي په پاکستان کې مندر د هندوانو مسلمانانو ورته سنشي ویلي په امریکا کې زمونږ مسجد کریسچیانان ورته کانسټیټیوشن دا جرم دی هیټ کرایم دی تاسو دې دا هیټ کرایم څخه الله تعالی فرمایي ټولو کې د خدای نوم غوښتل شي نو دلته مستا مسجد پروټیکټ کړی دی په افغانستان کې مې دوی کنیسا او چرچ پروټیکټ کړی دی صحیح او په بل ځای کې مې د يهودانو سنیګات پروټیکټ کړی دی ځکه چې خدای نو وصلی الله تعالی ورپسې وویل ان سبحان الله ها زما امداد هغه چا سره چې څوک د خدای د اصل دین امداد کوي هغه بل خبر هغه دیم کیس دی خو اساسي کیس دار چې د خدای نوم غوښتل شي دا غي د وجه د غزاینو ته مې وصلی الله تعالی کما انسانانو په انسانانو کنټرول کول نه نو دوی خو باندې مسجد پرې خو دی نو به کنيسه پرې خو دی باندې به سنیګال پرې خو دی دا ټول ورته به تاسو تاراش کړی لکه دا هډه ایکستریمیست خلک انسانانو جذبه شي نو بیا څه کوي ما تاسو ته خبره کړو ما دا بابری مسجد چې کله وران شو په کوم ځای کې په انډیا کې ها اجوریا کې نو چې کله هغه هندوان شرپسندو هغه وران کړو په ټول دنیا کې خلک مسلمانان شو په غوسه شو هغه ځم پاکستان او خاصم دشمنی ده نو پاکستان کې مسلمانان غوسه شو یا سبحان الله نو په سند کې اته مندرونه وسودل سورہ اته مندرونه د هندوانو هغه وسودل لہذا پاکستاني حکومت کانسټیټیوشنلی باونډو چې هغه ته وزیرانو معذرت وکړه څه وکړه ایکسکیوز ورته وکړه او پیسې ولا ډبل ورکړي د قیمت دا بیا بات کوي ډبل ورکړه چې دا بیا ځکه د موږ کانسټیټیوشنل اوبلیګیشن دی د موږ کانسټیټیوشن او په سواد کې هندوان نشته تل سکان دي تاسو سری ګوردواری دي نه ځکه هغه سکان هم په احتجاج کې مسلمانانو سره شریک وو نه په دې بابری مسجد دی احتجاجي مظاهره چې په کې سکان ور سره شریک وو خو بس دوی چې په بازار کې ور روان اوس مسلمان جذباتيان چې پسې کو پیندو کو نه کويږي صحیح دا یې په ګوردواره ولا اور ورته آی ورته ونه کدا څه کوئی مو په تاسو لري لازم یو خدای فار کنه وخت هم نه چې مونږ باندې میره کړه حاله ورته به خیر د پکېږي ما پیسې بدل به هغه نه جوړه پیسې بدل به به جوړ نو واپس پر سبق وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نو دا یو معنی دا شو چې دغه رنګي مونږ دوستان ګرځو ظالمان د یو بل ظالمان دوستان ګرځو د یو بل دوی معنی وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا دغه رنګي مونږ مسلط کو ظالمان په یو بل باندې مسلط کو ظالمان یو په بل باندې چې د دنیا کنټرولي او دریم وکذالک نولی دارنګ مونږ ولایت ورکو ظالمانو ته په ظالم قوم باندې نو چې قوم ظالم شي ها نو ورته الله تعالی حکمران ظالم کی حدیث کې راځي کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه تاسو یې هم دغه رنګ به تاسو باندې امیران مقرر دي دغه رنګ به در باندې حکمران مقرر شي چې څنګه تاسو یې حضور اسلام یو حدیث کې انما هي اعمالکم ترد علیکم دا تاسو د خپل اعمالو ریفلیکشن دی تاسو د خپل کردار او د اعمالو ریفلیکشن دی لہذا تر خپل اعمال اصلاح کا الله تعالی به التفا پریزیدنسی کی چینج راولي څنګه به چینج راولي په پریزیدنسی کې په ارګ کې به چینج راشي اګه ستا اعمال نه چینج کیږي نو ارګ کې به د بدتر نه بدترین سره راځي د بدتر نه بدترین سره راځي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا زمون د علاقه او پښتون شاعر یو دوه مخکې وفات شو هغه یو ډېر ښه شعر ویلی قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سانه هغه قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سان اخلي بس ټول خلک وایي خاموش یا معاشر الجن او ډلې جناتو د انسانانو
الم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی پیغمبران تا سستاسو دا قبیلی سخا یقصون علیکم آیاتی چی بیانون تا سایتون زما وینذرونکم اوان کولی تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات درجستاسو چی دادا قالو دوی وی شہدنا غدان فسنا منگا اقرار کو پسانو اقبلو وغرتم الحیات الدنیا او دو ککڑیو دوی لجوان دا دنیا وشهدو علی انفسهم دوی بگوایو کی خپلو زانونو باندې انہو کانو کافرین چی تاکی سر دویو کافران ذالکا اللم یکن دار دے وجے چی ندر افستا مولک القرآ حلاکون کے دشارو بظلم پظلم او زیادتی و آلوا غافلون چی استو گند دے اسیدن کر دے غافلونا بے خبری دا ظلمنا اللہ تعالیٰ فرمائی کم قوم چی دا ظلم نا بے خبری زد ظلمن اغی نقتلوں و نحلاکوم ظلمن اغی نا دا چی سوک پا ظلم کی انوال شی حلاکت پاویل اولم دا چی سوک پا ظلم کی انوال شی پا ظلم کی انوال شی مانا چی اکثریت دا قوم اغا مجرمان شی چی دا قوم اکثریت اغا مجرمان شی علامہ یوڑے راجبہ خبر کرے اردو کی چی فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف فرد کو جرموں کی سو کی فرد کو جرموں کی نو فطرت مانا اللہ فطرت مانا اللہ اللہ تعالیٰ وخر تسامح کے اگنور کئیے اللہ تعالیٰ وخر تسامح کے مانا اگنور کئیے گیو ہمیں لٹل بٹ ٹائم لگنور وقت والا ورکا صحیح خواغوی ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف خو یو قوم کی اجتماعی اعتبار سره مجرمان شي دا گناہ بیا اللہ تعالیٰ قطعا نماف کئی حتی بیا اللہ تعالیٰ دا سے عذاب رولی طول لاندے باندے کی فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بیا دا ظالمانو اغیز اب سائد داون کم ظالمان بیا سوکم فقطع دابر القوم الذین ظلموا چرکل قوم اجتماعی طور مجرمان شي بیا اپ سائڈ ڈاؤن کم اس داغی دا پارا بیا پیغمبر طریقہ خود لیدہ چی تو گوری چی جرم دیر زیاد شوئے دے گناہونا دیر زیاد شوئے دی وائلیشن دیر زیاد شوئے دے نو چی سمر استغفر اللہ تو ویلیشن وایا تب خدای بل تابچ کی استاد وجہ بدا مزمانم بچی تر کافی وقت پورے سکتا استغفار کے دا فرض کے فائدہ تے استغفار کے نچا طرف نا دیٹو قوم طرف نا چی اللہ تمہیں ربانی کی خدای منبانی دا عذاب مراوائے خدای مونږ باندې عذاب مراوي ځکه قوم ټول مجرمان شي اکثریت مجرمان دي وایلیشن کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا واسكننا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسوء تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين بركيسان